کم یو نبی چې راغلی دی د عیسی علیه السلام پورې هر نبی خپل اولاد ته خپل امت ته د نبی علیه السلام ذکر کړی اوس هم د عیسایانو موجود چې کوم کتاب دی برناباس په دې موجود کتاب کې هم حالانکه تحریف پکې شوی دی بدل شوی دی مونږ صرف هغه انجیل باندې ایمان دی چې الله نازل کړی دی او دغه موجوده انجیل کې چې کومه خبرې دي هغه د الله خبرې پیغام مونږه ایمان دي خو چې تحریف شوی د پیغام مونږه ایمان نشته دي خو اوس د موجوده انجیل کې هم دا خبره موجوده ده چې حضرت عیسی علیه السلام نه چا تپوس وکړلو چې ته خو مونږ ته دا وایې چې یأتی من بعد اسمه احمد مانا بعد چې کوم نبی را روان دی هغه نبی په اسمانونو کې چرچې په احمد سره کېږي په احمد باندې مشهور دی ولې ای عیسی علیه السلام دا له تا نه زیات فضیلت وال دی هر سړي ته خپل استاد له واړو نه قابل ښکارېږي هر سړي ته خپل استاد له واړو نه عزت وال ښکارېږي هر سړي ته خپل پیر خپل پلار له واړو نه عزتدار ښکارېږي حواریانو تپوس وکړو ای عیسی علیه السلام ولې دا له تا نه هم لوی شان وال دی چې ته مونږ ته زیری راکوې زه مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد اے خلقو قرآن کې الله فرمایي زه تاسو ته داسې یو رسول زیری درکوم چې ما نه بعد به راځي او نوم یې احمد دی وی تا نه زیات شان وال دی تا نه زیات مقام وال دی ته خو مړي ژوندي کوې عیسی علیه السلام برګې بیمارۍ وال باندې لاس راکاږې قرآن بیان دی برګه بیماری ختم شي ړانده په سترګو باندې ګوتې کېږدې سترګې فوراً روغې شي څلور مړي حضرت عیسی علیه السلام داسې ژوندي کړي دي په خپل ظاهري حیات کې داسې مړي ژوندي کړي دي چې څلوېښت کاله زندګي تېره کړې څلوېښت مړي یو حضرت عیسی علیه السلام ملګری و څو میاشتو بعد خبر شو خور نه تپوس وکړو ورور دی ورور خو وفات شوی دی ما یې قبر ته بوځه چې قبر ته راوس حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایي قم باذن الله الله په حکم سره پاس راپای سولو څلوېښت کاله ژوند دې نه بعد تېر کړل نو چې کومو خلکو د عیسی علیه السلام دا شان وکتلو هغوی تر مخه به عیسی علیه السلام ډېر لوی اوچت شان والي عیسی علیه السلام ولې دا تا نه هم زیات شان والی الله اکبر موجوده عیسایانو په کتاب کې لیکلي دي چې حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمیل ما عیسی ته که د ده دا کېړی د پیزارو مبارکو کمې تسمې وي هغې تړلو یا هغې کلاو کولو ما ته شرف میلاو شي نو دا به زه خپل ځان دپاره ډېر عزت او فخر خبر سمجاو ولې دې له جهته چې زما او ستا نبي داسې شان وال دی مشکات شریف حدیث دی صحابه کرام داسې ناست دي انبیاو ذکر کېږي یو وای حضرت آدم علیه السلام ډېر لوی شان وال دی الله بغیر د پلار او مور پیدا کړی بل وای دا خبر ټیک دی خو نه حضرت نوح علیه السلام ډېر لوی شان وال دی 9.5 کاله خلقو ته تبلیغ کړی دی بل وای دا خبر هم ټیک دی خو حضرت ابراهیم علیه السلام ډېر لوی شان وال دی چې الله د دې لپاره اور ګلي گلزار کړلو بل وای موسی علیه السلام ډېر لوی شان وال دی الله د دې لپاره په دریاب کې 12 لارې وګرځولې بل وای نه حضرت عیسی علیه السلام له واړو نه لوی شان وال دی ځکه چې الله اسمانو ته اوچت کړی دی الله محبوب تشریف راوړو مشکات شریف حدیث دی صحابو ته فرمای ای زما صحابو تاسو چې څه ووې دا ما واورېدل ها دا خبره حق دی چې حضرت آدم هم لوی شان وال دی حضرت عیسی هم لوی شان وال دی حضرت موسی علیه السلام لوی شان وال دی حضرت نوح علیه السلام لوی شان وال دی خدا یاد وساته حضرت موسی علیه السلام کلیم الله دی او زه رب کریم حبیب الله ګرځولی کلیم د الله رضا غواړي او رب ما ته فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضا ای زما حبیبه دومره به درکړمه چې ته راضي پې باندې وګرځې داسې لوی شان وال داسې مقام وال نبی الله رب کریم مونږ ته عطا کړی په دې میاشتې کې نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ما عزت مند و قدر مند آئی و داس مبارکہ میاشتے چې په دې میاشتې باندې الله فرمائی حدیث قدسی دے لولاک لما خلقت الافلاک اے زما حبیبه کما تن پیدا کولی دا اسمک آسمانونه به مې نه پیدا کړي
لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب کما تن پیدا کولے ما بدا خپل ځان هم چاته نو خیلے، ما بخپل ذات هم چاته نو خیلے، دا میں هم ستا دے پارا و خیل. ما عزت مندو قدر مندو سے عظیم ہستی پا دے میاشتے کی دنیا تا تشریف راوڑی، پا دے میاشتے کے تشریف راوڑی. قرآن کی اگورا ٹول دے نبی علیہ السلام صفاتوں نہ ڈکتے